د مسلمان په کور کې د زنانه بچی د لور پیدا کېدل دا یو لوی د خیر خبره ده. په هغې کور باندې 3 ورځې رحمت نازلیږي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د 2 بچې د 2 لوڼو کفالت وکړو، هغه یې رالویه کړې، هغې تربیت وکړو، دا به په جنت کې د ګوتې داسې ویچکې کړي زما سره داسې پورته کیږي. د دې مطلب دا نه دی چې د دې مرتبه د حضور صلی الله علیه وسلم مرتبه ته ورسېده. غرض یې مطلب مفهوم مقصد د دې حدیث دا دی چې دغه سړی به جنتي وي، دغه سړي ته یوه لویه درجه میلاو شوه، دا به په جنت کې پاتې. نو څومره د خیر خبره ده. او اسلام زنانه ته لوی مقام ورکړی دی، یو شفقت یې ورباندې کړی دی، یو عنایت یې ورباندې کړی دی. کم وخت کې چې کفارو یهودو مشرکینو د خپلې بچیانو د خپلې لوڼو د چا سره په کور کې لویېدل پیغور و، شرم و، عار محسوس کېدو، عیب محسوس کېدو، چاته په نکاح ورکول ډېر لوی د شرم مقام و. په هغې وخت کې امام الانبیا د خپلې بچیانو د خپلې لوڼو د نکاح خطبې په خپله سره انجام کولې. هغه کم چاته به ور په نکاح کړې هغه به یې کېناوه، خپله بچی خپله لور به یې کېناوله او ده به نکاح خطبه هم وویله، نکاح ایجاب قبول به وکړه. دغه اسلام مقام ورکړی دی بچیانو ته، تورسریو ته، ښځو ته چې کم مغربیت دی، یهودیت دی یا سیکولر بعضې طبقات دي، یا د بعضې اواره ښځې دي، د حقوق نسوان په نام چې کوم اواز چیږوي د هغې په شریعت کې ځای نشته، ګنجایش یې نشته. په دې وجه یې علما مخالفت کوي. ورنه اسلام یا دیندارې طبقه چې زنانو ته کم احترام لري، کم مقام یې ورکړی دی، د کور شهزادګانې یې ته جوړې کړي دي، د دې مثال په دنیا کې نشته. دا خبره عدیم المثال ده، دا بې نظیر ده. د دې چا سره هم مثال په یو مذهب، په یو دین، په یو کلچر، په یو تهذیب کې نشته چې زنانو ته کم مقام اسلام مذهب شریعت ورکړی دی او په بل مذهب کې نشته.